انسانی اعضا په سمګل کولو باندې په اسلام آباد کې 3 چاینیز او 2 پاکستانیان گرفتار شوي دي. دای به د انسان د جسم کم اعضا سمګل کولو د صد پاره به سمګل کولو نو په دې ویډیو کې تاسو سره مکمل ډیټیلز شریکوم چې کله پولیس اف ای ای په دغه خلکو چاپو وخله 3 چاینیز گرفتار کړ سره د 500 کیلو دغه انساني اعضا دای سره برآمد شوي دي چې دای بیا د انکشافاتو کو چې فلانی ځای کې یو کور دی الته هم عمده سیستم چلی نو چلته ورغلی تنه 2 نور پاکستانیان گرفتار کړي دي. مطلب ټوټل 9 کسان په دې کیس کې ملوث گرفتار شوي دي. اصل کې د انسان په جسم کې د فیمیل په جسم کې سټم یو ماشوم جوړیږي او ماشوم پیدا کیږي د فیمیل په جسم کې پلاسنټا تیاریږي. تاسو لا تصویر هم ښکاری ماشوم نراس چې کومه کلمه غونټه رګ غونټه تلی وی داغه په اند باندې چې هغه له پلاسنټا ویل کیږي. دغه پلاسنټا بدای د هسپتالونو راټول د سم مقصد د پر ډیټیل سره په خبره کو ټول نه پلاسنټا څه شی دی په دې باندې مو پویوم جی. پلاسنټا اصل کې دا د مور په جسم کې وي او دینه د انسان د هغه ماشوم د جسم ټول ضرورت پوره کیږي اکسیجن پلس خوراک نور ګردا جگر او معده د دې ټول هر څه سیستم چې کوم دی د پلاسنټا نه الله پاک پوره کوي. دا د مور په جسم کې نه میاشتې وي دی ماشوم سره اٹیچ وي د رګ په ذریعہ باندې. څه ټیم چې دا ماشوم پیدا شي نو ډاکټران دغه پلاسنټا ډسبین لا اور دی او دا بیا په صحیح طریقه باندې په لیګل طریقه باندې ډیسپوز کیږي نه چې دا به روچت کې او بس بل ملک لا به اسماګل کې. نو اوس په دې کې 3 چاینیزو او 2 پاکستانیانو چې باقاعده په اسلام آباد کې د یو فلیټ نیولو او په هغه کې به دارا را کلیکټ کول پای کې به دا جمع کول چې 500 کیلو پلاسنټا دای جمع کړي و. اوس دا پلاسنټا چې کوم دی دا بیوټي پروډکټ کې استعمالېږي. دا کریمونه نه دي انټي ایجینګ کریم چې ولا ویل کېږي مخ د پاره یعنی رینکلز د پاره دا په دې کریمونو کې استعمالېږي. دا پلاسنټا وی د انسان د جسم خو دا بل ملک د سمګل کول او بغیر لایسنس د دې داسې استعمال کول دا الیګل ده. نو په دې کې 3 چاینیز او 2 پاکستانیان چې کوم هغه کې یو ډرایور او بل چې کوم هغه سپلایر هغه به مختلف سورسز باندې په مختلفو هسپتالونو نه دا راټو کلیکټ کول او دغه ځکه به سٹور کول خدا بیا اوچ مقدار کې هم دغه ته برآمد شوی دي یعنی اوچ کړي یو چې د پلاسنټا چې کوم دی اوچ کړل شي او اوچې دونه پس پیدا بیا بل ملک لسمګل کول بل ملک ته به لګل او دای په دې وجه گرفتار شوی نو تر اوسه پورې چې دای نه کله به تاسو کې دوه چې دا څه شي دی نو دای بولوي چې دا زناور د بیر د ګډي پلاسنټا یعنی د انسان اچ اوچ شي دا بیا پته نه لګي پته بیا لګي خو ټیسټ پکې او په هغه موقع باندې پولیس یا اف ای ای اهلکار چې کوم سره د ټیسټ کولو یا ډاکټر حضرات نو یا غي سره هغه انسټرومنت نو په دې وجه پرې خل چې زده انیمل د ګډي پلاسنټا ده نو په دې وجه بدای گرفتار شوی نو خو اوس چې کله په دای باندې چاپو وهل شو پولیس ته معلومات شو د انساني اغذا چې کوم ډپارټمنټ ته غیلا چې انفارمیشن ورکل نو ځان سره اف ای ای پولیس کل او په دغه ځی باندې چې چاپه وخله نو 500 کیلو دغه پلاسنټا دای برآمد کړی دا او د یو فیمیل پلاسنټا چې کوم وی چې کله ماشوم پیدا شنو تقریبا 9 کیلو پلاسنټا وی داغه یعنی 500 کیلو مطلب دا شو دا 1000 د خواتین نه دا پلاسنټا دای دغه کړی دا د 1000 د ماشومانو پلاسنټا چې کومه دای را کلیکټ کړی و یعنی 500 کیلو شو یو پلاسنټا چې کوم وی هغه 9 کیلو وی تقریبا نو د 1000 خواتین نه دای دا را کلیکټ کړی و او دای دا غیر ملکونو ته سمګل کوله چاینا ته یا نور ملکونو ته او دا بیا بیوټي پروډکټ کې استعمال ده. تاسو به کتلی وی اکثر خلک خبره کوي چې د چاینا کریم چې کوم دی هغه ډېر خولي د مخ ور سره صفا کیږي یا د مخ نه دانه وغیرہ یا رینکلز وغیرہ لري کیږي. د جاپان کریم ډېر زیات مشهور دی نو هغه د کریمونو کې عمده رنګ قسم مواد چې کوم دی استعماليږي د بیوټي پروډکټس لپاره. نو چې کله پولیس چاپه وخله د اف ای ای په دغه کور کې 15 کسان گرفتار کړي چې 3 پکې چاینیزو او 2 پکې پاکستانیو. دغه پاکستانونو بیا تفتیش دوران دا خبره هم کړي چې فلانی ځای کې یو کور دی ولته هم دا پروسیجر کیږي نو ولته چې چاپه وخله د اف ای ای ولا نو الته هم 2 پاکستانیان گرفتار کړي دي. نو اصل کې دا یو غیر قانوني کار دی دا چې سو کوي کنه دا په پاکستان کې استعماليږي لکه دا پلاسنټا چې کله ماشوم پیدا شونه دا بیا ډسبین لا گزار کړل شي لکه مطلب دا داسې خو دا ډسبین نه روچتول او دا استعمالول په کریم کې یا دا داسې بل څه کې استعمالول د دې لپاره لایسنس ضرورت وي او د دې لپاره لیګلی پروسیجر به دغه کې
الیګل نه چې بس مختلف هسپتالونو نه پرایویټ کلینیکونو نه راټولیږي او بس الیګل طریقه باندې وچیږي او الیګلی ته بل ملک ته لګي نو دا غیر قانوني طریقه شوه. اوس دې حواله سره ډېر مرګري دا خبره هم کوي په سوشل میډیا چې د انسان د اعضاء نور سيزونه هم برامچون کوي کې لا هیڅ قسم ریالټي نشته دي او نه اف ای ای پولیس چې کوم دی اسلام آباد هغه د دې خبره انکشافات کړي. فلحال اف ای ای پولیس چې کوم دی د پلاسنټا مقدار برآمد کړي دي او په هغه باندې اوه کسان چې کوم دی گرفتار کړي، دوه د یو کورنا او 15 ډبل کورنا جی. نو دا مکمل اپډیټ سو جی. د ویډیو کتلو زیاته مننه، مخکې ملګرو لور سوي. والسلام.